به کورنا راپاسي ناسونته د سپیو د خنزیر عمره مخکې نیولی دی ساقي جان باندې نومېږي قسم د مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته لعین انسان دی او رزیل انسان دی خبیث دی او دوس دی ګیا ګزره چې په انسانانو کې ګوري دا ساقي جان وګوره قسم د خدای مخ مسه کړی دی دې مخ راواړه د بیزو غوندې د شادوګانو سې د خنزیرانو سې د اسخا مخې نیولی دی اوږد مخې دی بدرنګه ګیا ګزره ذلیله خبیثه رزیله او درنده بندرې ما وی که علما در نه قطع شو بیا به ته د څاروو سره بدکارۍ کوې محترم او دې نه کتل چې په یورپ کې یو افغانۍ ګیر شو ویره چې د چیلې سره یې بدکاري کړې ده بیا به ته سپی نه پرېږدې سپو سره به بدکاري کوې بیا چیلې به نه پرېږدې چیلو درندګانو تا نه به درنده ښي چې هغه بل درنده په بل نسل انسانه ته به په درندګانو سورېږې وجه څه ده علماو ته د لاس واچو الله وي داسې به دې ذلیله کړم داسې به دې رسوا کړم چې د راروان نسل دپاره به دې د عبرت نشانه وګرځوم یا به دې د سپي سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د چیلې سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د هلک سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم یا به دې د اجرا سره ګیر کړم مه کوه علماو پسې بدې بدې محترمو یو جمله وایم چا چې علماو پسې غپلي دي جملې ته سخت الفاظ به یې زمانن په منبر کمپرومایز والا خبره نه کوم چا چې په علماو پسې غپلي دي هغه تر مرګه پورې بیا غب غب کړي وګوره د مناظر احسن ګیلاني یو عالم دی وګوره هغه وایي زه یو پړو مې واچو یو ځای کې کېناستم هوټل کې په سفر هم جلسې نه روانم ما وکتل موږ سره خوا کې یو کس دی 15 منټه پس پې د سپو سې غب غب کول نو موږ له حیا راله موږ وایي که دا موږ پسې غاپي توجه شته دې جملې ته مې الفاظ خو بد نه لګېږي توجه ډېره غواړه ما وایي که دا موږ پسې پېښې کوي چې غب غب کوي ما تاسو که د هوټل والا دا بیرنه دا ولې دې دا کار کوي ما ته وی حضرت دلته چې کله د پاکستان د تحریک د آزادۍ علماء تحریک چلو نو یو جمله ویم محترمو علما چې خبرې کوي دي کې به حکمت درنده به راپاسي د خنزیر غوندې د اسخاب پلید مردار شکل به یې نیولي او غاپي به مناظر احمد ګیلاني وی قسم دی ما وی که موږ پسې غاپي ما وی دا ولې غاپي ما ته وی د حسین احمد مدني رحمت الله علیه جلسه کې تحریک آزادۍ د پاکستان په سیاسي بیان کې د سټیج ته وخته حسین احمد مدني ته وی څه د سپو غوندې غاپې پکې یوه میاشت نه وه تېره خدای د ده ژبه مسه کړه مخې وله مسه کړه د ټوله زندګي خبرې نشي کولی د سپو هسې غاپي محترم دا ولې علماء پسې خوله وازه کړه الله وی ته علماء پسې خوله وازې او یو بله جمله ویم ناشنا ویم نم د اورېدلې الله وی چې دنیا کې چاته د قهر په نظر باندې وګورم مؤمنانو تاسو ته وایم زما اواز به په میډیا روسیانو ته رسي زما اواز به په میډیا درندګانو ته رسي زما اواز به هغه افرادو ته رسي چې ټوله زندګي د هلکانو سره لواتتې کړي دي علماو پسې لګیا دي بد مرګ به دي بر تموتون فیما تعیشون وتقومون الله وی چې د قهر په نظر دته دنیا کې وګورم نو ستا خوله به د عالم پسې اوس پړم بس دا د زه ذلیله کوم په دنیا کې توجه شته دې جملې ته الله وی چې زه ذلیله کومه نو ستا ژبه به په عالم پسې ډایرکټ کم نو د ذلت اعلان به زه ستا په دنیا کې وکم مرګ به دې بدي محترمو مرګ به دې بدي